حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. دا سورت زخرف دے. مکی سورت دے. او ما تاسو ته ویلی دي چې په مکی سورتونو کې مدني آیاتونه راځي. پر رسول علیه السلام به چې کله یو آیات نازل شو، کاتبین د وحی به هغه را طلب کړه. هغه کاتبین د وحی ته به ویل چې دا آیات په پلان کې زګینې کې، په پلان کې سورت په پلان کې زګینې کې ولیکئ. نو د دې وجې نه په مکیو سورتونو کې مدني آیاتونه راغلي او په مدني سورتونو کې مکی آیاتونه راغلي. واسأل من ارسلنا من قبلک، دا آیات مدني دي. د سورت زخرف او د سورت شورا سره مناسبت داره چې سورت زخرف د سورت شورا خاتمه په حقیقت د قرآن سره وشو. وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا. نو حقیقت د قرآن وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا په د دې سورت شورا خاتمه په حقیقت د قرآن سره وشو. د دې سورت په اول کې والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. د دې سورت ابتدام د عظمت او د لویوالي د شان د قرآن نه وشو. دواړه سورتونه مشتمل دي په توحید باندې، په اثبات د توحید باندې. په سورت شورا کې ځای په ځای تاسو ویلو ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام. لہذا ومن دال نو ځای په ځای ومن آیاته من آیاته په دې صورت کې راغی. دا دلائل لی په قدرت د الله تعالی باندې، په وحدانیت د الله دلائل لی. او دارنګې په دې صورت کې په صورت زخرف کې هم دلائل لی په وحدانیت او په قدرت د الله. الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. په دوانو سوراتونو کې اثبات د رسالت دی. په سورت شورام کې او په سورت زخرف په متعددو آیاتونو کې اثبات د رسالت. په دوانو سورتونو کې احوال د قیامت ذکر کی. نو د قیامت حالات په دوانو سورتونو کې ذکر شوي. دا د دې دوانو سورتونو په مابین کې کلام په مناسبت باندې و. د سورت زخرف
دعوا رد دی په شبهاتو د مشرکینو باندې. مشرکانو به ویل چې دا شرک زمونږ په مشیت د الله دی، چې دا الله زمونږ نه په مشیت په اراده او په مشیت د الله باندې موږ دا شرک کوو، یعنې په رضا د الله باندې موږ دا شرک کوو. مشرکانو به دا وایي. نو په دې د مشرکینو په دې دعوه باندې رد دی. خلاصه د صورت دعوه کیری اثبات د توحید دی په دې صورت کې. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. دا اثبات ده. بیا الذي جعل دا بالدلائل تیر شي پیش. نو په دې صورت کې اثبات د توحید دی. په دې صورت کې اثبات د رسالت دی. انا جعلناه قرآنا عربيا. دا اثبات د رسالت. وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها. او د دې اثبات د رسالت د پاره د بعض انبیاء واقعات په دې صورت کې ذکر شوي. د ابراهیم علیه السلام واقعه ذکر شوي، د موسی علیه السلام واقعه هغه ذکر شوي، دا واقعه ذکر شوي. جواب د بعضو شبهاتو دی چې متعلق دی په رسالت پورې. مشرکانو اعتراضات کړلي، د هغې جواب دی په دې صورت. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه یصدون. دا به د دیو په رسالت باندې شبهه وه. وقالوا آلهتنا خیر ام هو. الله بیا د دې جواب ورکړل. په دې صورت کې نبی علیہ السلام ته تسلی ده. په دې صورت کې بیان د حقارت د دنیا شوی دی چې دنیا حقیره ده. ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. په دغه آیاتونو کې حقارت د دنیا، سپکوالی د دنیا دی په دې صورت. په دې صورت کې د منکرینو دپاره تهدید او ویرول دي. بیان د وعد او د وعید دی په دې صورت کې. په دې صورت کې بعضې قصه ذکر شوي دي، لکه قصه د ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، دا بعضې واقعات ذکر شوي. دا د دې صورت خلاصه وه. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب. الله وی زما د قسم وي په کتاب، هغه کتاب المبین چې واضح دی. انا بشک من جعلناه ګرځولې قرآن قرآن عربیا عربي لعلکم تعقلون. خایګ چې تاسو تعقلون عقل ولرئ. الله جل شانو قرآن په عربی کې را لېږلی، ځکه چې اول مخاطبین د قرآن عربو. عربي دا لغت د اهل اسمانو والا دی، فرشتو لغت دی. عربي دا لغت د اهل جنت دی. نو قرآن هم په هغه افضل د لغتونو کې، په هغه افضل د لغتونو کې قرآن نازل شو. دا مطلب چې هغه عربي ده.
د دې آیات نه بعضې علماو دلیل نیولی چې قرآن مخلوق دی ځکه چې الله موږ ګرځولی دی دې لره قرآن عربیا عربي نو الله وایي چې موږ دې لره ګرځولی دی قرآن داسې قرآن چې عربي دی نه د دې نه دا معلوم شو چې موږ ګرځولی دی دې لره قرآن عربي نو قرآن عربي چې قرأت یې کېږي عربي نو دا خو مخلوق شو حالانکه چې قرآن دا غیر مخلوق دی قرآن دا مخلوق نه دی دا کلام د الله دی موږ د هغې نه بار بار جواب کړلی چې په قرآن کې دوه شیونه دي یو دا چې دا قرآن کلام د الله دی صفت دی د صفاتو د الله نه هغه قدیم دی یو د قرآن دا الفاظ دی نو لہذا د دې قرآن دا الفاظ دا حدیث دی وَإِنَّهُ بِشَكَ دا قرآن پی ام الكتاب پا اصل کتاب کرے لدینا پا نظام باندے لعلی خامخا رفیع الشان دے حکیم حکمت والا دے وَإِنَّهُ بِشَكَ دا قرآن پی ام الكتاب پا اصل کتاب کرے ام الكتاب نے مراد لوح محفوظ دے دا قرآن پا لوح محفوظ کے محفوظ دے او پا لوح محفوظ کے دا قرآن بالکل محفوظ پروت دے اپا نظربو عنکم الذکر سبحن اے منگوار استاسونا الذکر نصیحت سبحن پا یرا سر انکن تم چیئی تاسو قوم مسرفین اسراف کے ان کی آیات مطلب تو گوری اپا نظربو اے منگوار استاسونا دا نصیحت پا اعراض یعنی دا اعراض او دا نصیحت او دا قرآن منگ تاسو تا پریدو منگ استاسونا وارو او تاسو ته موږ نه بیانو چې تاسو قوم مسرفین یې الله وایي دا کار موږ نه کوو تاسو د قرآن نه اعراض هم کوئ هم موږ به بیانو موږ به نازلو ځکه چې ستاسو نه وروسته به خلک راشي هغه به په قرآن باندې عمل وکړي ځکه چې ستاسو نه وروسته به خلک راشي بل دا چې به تاسو باندې به اتمام حجت وشي الله وی چې تاسو د قرآن نه اعراض کوئ او قوم مسرفین یئ نو موږ ستاسو نه قرآن نه اړو دا مطلب په دې ځای کې حال ذکر دا مشابه کړلی حال ذکر او د دې ذکر نه کناره کشي اختیارول دا مشابه کړلی په حال د ناشنا اوښ سره او هغه ناشنا اوښ د هغو شړلو د حوض نه ناشنا اوښ چې کله راشي دا ناشنا اوښ چې راشي او تګې او د خپلو اوښانو سره حوض ته داخلیږي نو ناشنا اوښ دې سړی تړي شړي بیا مستعمل کړلی هغه الفاظ چې دا په مشابه به کې دي د پاره د مشابه ځکه اپا نظر به ویلې صفحه نه ویلې صفحه شړل نو ځکه دا الفاظ ویلي وکم ارسلنا ډېر لېږلي موږ من نبیین د نبیونه فی الاولین په اولیني امتونو کې الله وی په اولیني امتونو کې مې ډېر انبیا لېږلي وما یاتیهم او نو راغلی دی خلکو ته من نبین څه نبي الا مگر کانو هغو به په دې نبي باندې یستهزئون ټوکې کولې هغو الله وی
فاهلکنا هلاک کړو موږ اشد منهم چې سخو د هغو نه بطشا په حمله کې ومضا او تیر شوې ده مثل الاولین مثال د اولني امتونو الله وی فاهلکنا هلاک کړلې موږ اشد چې کم سخو د دیو نه په حمله کې کم چې خلک کافر وجه حمله کې سخو هغه به هلاک کړي ولئن سألتم خامخا هغه ته ته سوال وکړې د کافرانو نه من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی اسمانونه او ځمکه لیقولن نو خامخا ویغو خلقهن پیدا کړی هغه لره العزیز غالب ذات العلیم چې علیم دی عزیز غالب او علیم ذات دی لره پیدا کړی دا اسمانونه او ځمکه الذي هغه الله تعالی دې جعل لكم الارض چې ګرځولې وستاسو دپاره ځمکه مهدن په شان د زانګو مهدن پر همواره مهد همواره وجعل لكم او ګرځولې ولا ستاسو دپاره په دې کې سبلن لارې لعلکم شاید تاسو تهتدون تاسو لار بیا ومئ الله ګرځول ستاسو لپاره ځمکه مهدن محض همواره د دې مهد د لفظ نه معلومه شوه چې دا ځمکه څنګه ده دا بلکل همواره دا کوروي نه ده اهلان کې علما خو ذکر کوي چې دا ځمکه کوروي ده ځمکه ولې کوره ده په دې دلیل سره چې دا ځمکه کوره ده ځمکه کوره ځکه ده که دا ځمکه کوره نه وي او دا ځمکه ټوله داسې یو شانتې همواره پرته وي نو چې په مغرب کې کله په مشرق کې کله انور راخته نو دا انور بعد په ټوله دنیا باندې یو شانتې وي او په ټوله دنیا کې به یو ټیم وي ځکه چې دغه دا ټوله دنیا به دغه انور ته مخامخ خو موږ اوس اینو چې په مشرق کې کله انور راوخیږي نو په مغرب کې ډېر ملکونو کې هلته شپه وي دارنګې ډېر ملکونه هلته به یو ټیم وي دلته بل ټیم وي دا ولې دا معلومه شوه چې دا ځمکه داسې کوروي ده نو چې ځمکه کوروي ده چې انور هلته راوخیږي نو چې د ځمکې کم طرف ورته مخامخ و نو هغه طرف کې هلته ورځ ده کم طرف ته چې پټي هلته شپه شوه کم طرف چې ورته د نور ته نږدې شو هلته سهار شو دا ټیمونه بدلیږي په دې باندې چې ځمکه کوروي ده او دلته الله تعالی وایي چې مهدن نو دا خو منافي دی د کورویت څخه علما د هغه نه ډېر جوابونه کوي خو یو جواب د دې نه دا دی چې دا ځمکه ډېره پراخه ده ډېره وسعه ده نو دا ځمکه کوروي هم ده خو د دې وجې نه چې دا ځمکه ډېره پراخه ده ډېره وسعه ده د ډېر وسعت او د پراخۍ نه انسان وړوکی دی موږ ته دا کوره نه ښکاري د دې داسې مثال دی چې یوه غټه کوره ده په هغې باندې میږی روان دی نو هغه میږی ته اوس هغه کوره خو کوره ده خو هغه میږي ته همواره ښکاري بلکل دغه شان دا ځمکه الله ټوله کوروي پیدا کړله کوره ده خو موږ ته چې زموږ پکې اوسېدل دي زمونږ په دې کې روش دی لہذا موږ ته دا ځمکه داسې ښکاري لکه چې دا بلکل سطحه ده همواره ده او موږ ته کوره نه ښکاري یو سړی اسمان ته وخیږي او بیا د اسمان نه دی ځمکې ته ګوري دا غونډه کوره هغه ته ښکاري والذي الله تعالی هغه ذات دی نزل چې نازل کړی و الله تعالی من السماء د اسمان نه ماء اوبه بقدر په اندازه سره فانشرنا نو موږ راژوندی کړی و په دې باندې بلدتن په دې اوبو سره ښار میتن مړ
کذالکم دارنګې تخرجون تاسو لرا رایستلی شي. والذي الله تعالی هغه ذات دی خلق الازواج چې پیدا کړي دی الله تعالی الازواج جوړې کلها ټولې دا ټولې جوړې الله پیدا کړي وجعل او ګرځولی الله تعالی ستاسو لپاره من الفلک د کښتو نه والانعام او د چارپایانو نه ما هغه ترکبون چې تاسو پرې سورېږئ. دا بل نعمت دی. کښتو ته وګورئ چارپایانو ته هغه تاسو په هغه وخت کې جهازونه نه وو. اوس الله جل شانو لوی نعمتونه چې انسان له ورکړلي دا نعمتونه دا جهاز دی. په هوا کې دا جهاز روان دی. دا الله پیدا کړلی. لتستووا د دې لپاره چې تاسو برابر شئ علی ظهوري په شاګانو د دې چارپایانو باندې ثم پس تذکروا تاسو یادوئ نعمت ربکم نعمت در خپل اذ استویتم کله چې تاسو برابر شئ په دې باندې وتقولوا وای تاسو سبحان الذي منزه دی هغه ذات سخر لنا هذا چې مسخر کړی دی موږ لره دا وما كنا له او نو موږ دې لره مقرنین قابو راوستونکي او نو موږ دې لره مقرن قابو کوونکي. وإنا بشک موږ الی ربنا رخل تعالی منقلبون خامخا ګرځېدونکي وو. آیات ته وګورئ کله چې په سارو باندې برابر شوئ کېناستئ په جهاز کې کېناستئ په ګاډي کې کېناستئ په سارو کېناستئ په کښتو کې سبحان الله دا وایي سبحان الله سخر لنا هذا. یو قوم روانو په سفر کې نو هغه به چې کله سورېده نو دا آیات به یې وایه. په هغه کې یو سړی پکې و هغه سړی دا و چې هغه په یوه اوښه باندې و هغه اوښه داسې وه چې خواره اوښه وه. نو هغه به دا دعا نه ویله سبحان الله سخر دا به یې نه ویل او دا به ویل چې هر چې زیمه نو دا اوښه خو زما خواره ده زه دې له قابو کوونکی هغه به نه ویل. دا چې روانو دغه سړی لہذا هغه اوښه په ده باندې وښویده یا هغه اوښه په ده باندې یو قسم داسې شوه لکه ړنده او دا سړی د دې سړی وار تاو او د دې سټ مات شو مړ شو. یو اعرابي و چې هغه به سورېده په یوه اوښه باندې چې د هغه یوه اوښه وه په هغې باندې به دا سورېده. نو ده ویلو چې زه خو دې لپاره کنټرول کوونکی یم لهذا دې ته سبحان الله سخرا دې ته وینا ته ضرورت نشته. هغه اوښه په ده باندې وښویده حتی چې هغه اوښه دې لره وارته و او د دمسټ مات شو مړ شو. نو دا اشیا الله زمونږ تابع کړي دي. طریقه دا ده چې کله ته اوسه دغه ته ختې سورلۍ ته ګاډي ته سفر دې کو څاروي ته ختې نو هغه طریقه به کوې لکه چې علي رضی الله تعالی کمل ذکر کړله. علي رضی الله تعالی یو پیر په څاروي باندې سور شو نو چې کله د هغه په رکاب کې خپه کېښوده نو ویل چې بسم الله. کله چې په دې څاروي باندې کله دا برابر شو نو ویل چې الحمدلله. بیا یې څه ویل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له وانا الى رب دا یې ویل. بیا یې دغه نه وروسته شوي الحمدلله والله اکبر دا یې درې کرتې وي. بیا یې ویل چې لا اللهم لا اله الا انت ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. دا یې ویل چې دا یې ویل بیا یې وخندل
نو ده ته وویلی شو چې څه شي ته وخندولې؟ نو ده ویل چې ما لیدلی و رسول علیه السلام کار یې کړی او دا ما چې کوم کار کړلی دغه کار هغه م وکړو داسې طریقه باندې بیا هغه خندلی و. نو ما ورته چې د سره دې وخندل یا رسول الله؟ نو هغه ویل چې د تعجب د بنده نه عجبا چې تعجب دی خوشحالي ده په بنده باندې کله چې دا هغه دا وایي چې لا اله الا انت اللهم لا اله الا انت ظلمت نفسي فاغفر لي. نو الله وایي چې دې سړي اوس معلومه کړه چې ګناهونه زما نه بغیر بل څوک نه بخي. نو چې دا سړی کله دا وایي چې ظلمت نفسي پغ ماته بخښنه وکړه نو الله په دې خوشحاله شي. نو الله ته وایي چې رسول علیه السلام خندلي و ځکه ما وخندل. وجعلوا او ګرځولي دې خلکو لله الله لره من عباده د بندګانو خپلنا جزءا حصه. ان الانسان بشک انسان لکفور خامخا ناشکر دی مبین واضحه. وجعلوا ګرځولي هغو خلکو الله لره د بندګانو د الله نه جز دیو الله لره جز ګرځولی. مراد د جز نه څه شی دی چې د انسان نه جزي. نو جز نه مراد اولاد دي ځکه چې ولد د الله د ولد د سړي نه جزي نو د خلکو کافرانو الله لرا جز ګرځولی او یعنې ولد نو د ولد نه تعبیر کړلی په جز باندې. دا جمله دلته ان الانسان بشک انسان لکفور خامخا ناشکر دی مبین واضحه. اوس تاسو دې ته وګورئ په دې ځای کې د کافرانو حماقت او په خبره کې تضاد ذکر کیږي چې مخکې به د کافرانو ویل ولئن سألتهم خامخا که ته سوال وکړې الله په ذکر کوي نو کافرانو به څه ویل لیقولن خلقهن العزیز العلیم چې دا کائنات عزیز او علیم ذات پیدا کړلی الله پیدا کړلی. کافرانو به دا ویل چې دا دنیا الله پیدا کړله اوس چې دیو د الله دپاره ته جز او بچی ثابته. نو دا خو معلومه شو چې الله کې صفات د مخلوق راله دا خو بیا الله نشو عزیز او حکیم خو نشو. نو دا کافران دا دومره بدبخته دي چې د دیو په خپلو خبرو کې تضاد دی. یو طرف ته الله خالق ګڼي د اسمانونو د ځمکې بل طرف ته و چې د بچي نو چې بچي وله رالو هغه خو ممکن شو هغه خو بیا خالق نشي کېدی په هغې خو صفات د مخلوق راله نو څنګه ورته ته خالق وي. لهذا د دې دا ده چې انسان د الله دپاره اولاد نشته. د جز نه مراد دا دی دا جز لوم دپاره د لوڼو دی. دا له دې وجې نه چې هوا دا پیدا کړی شوې وه د پختۍ د جز د ادم نه نو ټولو جنکو ته اوس ټولو جنکو ته جز وایي. نو جز دا د جنکو دپاره دا یو قسم نوم دی. ام اتخذ ای الله تعالی نیولی دی مما دا غنا یخلقو چې الله پیدا کړي دا هغه نیولی بناتین لوڼه او اسفاکم او غوره کړی دی الله تعالی تاسو بالبنین په زامنو باندې. الله د عربو په دې تقسیم باندې رد کوي چې د دیو د خپل ځان دپاره زامن ثابتوي او د الله دپاره لوڼه. دا داسې ظالمان دي. الله اولاد ته محتاج نه دی ټول د الله ملک دی نو الله دپاره اولاد د کومه راغی. واذا بشر احدهم کله چې زیری ورکړل شي یو د هغو نه زیری ورکړل شي یو د هغو ته بما په هغه باندې ضرب للرحمن چې بیان کړی دی هغه رحمان لره مثال ظل وجهه نو وګرځي مخ د هغه مسودا توره وهو هغه کظیم غمجن وي.
چې یو چا ته په عربو کې بیا جینۍ وشوه نو د هغه مخ به تک تور او دا به غمجن او من ای هغه څوک ینشأ چې نشونه ما د هغه کولی شي په الحلیة په زیوراتو کې وهو دا په الخصام په بحث مباحثه کې غیر مبین غیر واضح دا غیر مبین غیر واضح کوونکی دا دغه د الله لوړه کېدی شي او من ای هغه څوک ینشأ چې د هغه نشونه ما کولی شي په زیوراتو کې چې هغه جینۍ ده چې جینکو نشونما و په زیوره هغه د الله سره لوڼه کوي هغه د الله لوڼه را دا څومره ظلم دی چې کمزور او عذاب شي هغه الله لره اولاد ثابتې اول خو الله لره اولاد نشته بیا ته عذاب شي راخلي هغه ولا اولاد دویم ظلم دی دا د خلکو دویم ظلم دی ابتراء ده په الله باندې د دې آیات نه معلومه شوه چې د زنانو د پاره زیورات اغوستل سره زر سپین زر استعمالول دا د هغو لپاره جایز دی او من ینشأ فی الحلیة او د دې نه معلومه شوه چې دا وهو دغه په خبرو کې په جګړه بحث مباحثه کې غیر مبین یعنی اظهار ما په ضمیر په اتمه طریقه ښځه نشي کولی ولې اظهار ما په ضمیر په اتمه طریقه ښځه نشي کولی رسول علیه السلام فرمایلی هن ناقصات العقل و دین ناقصات العقل او دا دین والا دی ناقصات الدین دی نو چې کله ناقصات العقل دی نو چې کله دیو مدعا راوړي نو په هغه مدعا باندې کلک دلیل نشي پیش کولی دلیل چې په مدعا باندې راوړي نو دیو خو عقل کمزوری دی دلیل د مدعا سره موافق نه نو ځکه چې وهو دا په الخصام په جګړو کې غیر مبین واضح نه دی واضح کوونکی نه دی خپله خبره نشي واضح کولی بعض علما ذکر کوي چې او من ای هغه څوک ینشأ چې د هغو نشونما کولی شي په زیوراتو کې چې هغه د دې بوتان د دې عربو بوتان عربو چې بوتان جوړ کړي نو په دغه بوتانو باندې به دیو زیورات به بیا ارتیلي او دغه بوتان بیا قسمه قسم دیو ښایسته کړي نو آیا دا بوتان چې د هغو نشونما په زیورات دا د الله سره شریکان دي او دا په خصام کې په بحث مباحثه کې غیر ظاهرونکي دي چې دا بحث مباحثه هم نشي کولی لابد وجعلوا کافرانو ګرځولي الملائکة فرشتې الذین هغه فرشتې هم چې د عباد الرحمن بندگان د رحمان دي اناثا لوڼه اشهدوا الله پې رد کوي حاضرو هغو خلق اشهدو حاضر شو هغو خلقهم پیدایش د دیو ته ستکتبو زردا چې وبلیکلی شي شهادتهم شهادت د هغو ویسألون او د هغو نه به سوال وکړی شي زره چې د شهادت د هغو به ولیکلی شي ګواهي د هغو به او د دې نه به سوال وکړی شي وقالو ویلو د کافرانو لو شاء الرحمن که چرته اراده وی د رحمان ما عبدناهم موږ به عبادت نه وی کړی د هغو کافران دوي ما لهم نشته د هغو لپاره په دې باندې سلم ان هم نه دي هغو الا مگر یخرسون مگر په اټکله باندې یا په اټکله باندې ویناګانې کوي مگر په اټکله وینا کوي دا بس وقت دې کافران وی لو شاء الرحمن که چرته د رحمان ذات خوښه وی ما عبدناهم موږ به د دې بوتانو عبادت نه وی کړی الله ته څه ویل رحمان نو دیو خو د الله رحم منودنه نو بعض علما ذکر کوي چې دا لو شاء الرحمن چې دا رحمان چې دا ویلی دی نو دا دیو هسې استهزا او ټوکه کوي ولې دیو خو د الله ارحم الراحمین نه ګاڼه
معبدا دویم د دې جمله نه د دیو او سرکشي هغه واضح شو چې دا کافر دومره سرکشه دي چې دا د بت عبادت کوي د بوتانو او د دې په جواب کې دا وایي چې دا موږ په اراده د الله سره دا جایز دي ځکه چې په اراده د الله سره که د الله خوښه نه وي موږ به دا نه وکړو نو په دې باندې هغه وایي چې الله راضي دی دا د بل سرکشي چې یو د بت عبادت کوي بل د بت عبادت جایز کوي ام آتیناهم کتابا یا موږ ورکړی وه غوزره کتابا کتاب من قبله مخکې دینا فهم هغو به په دې کتاب باندې مستمسکون منګولې لګونکي دي الله چې د عربو ته موږ د قرآن نه مخکې بل کتاب ورکړو چې هغه پاک کتاب منګول لګولي د هغې نه خبرې کوي د دې څخه مخکې کتاب نه و په عربو کې دیو څخه اولنی کتاب د قرآن دی چې دیو ته راغی نو لہذا دیو څنګه د الله سره خدایان ثابتوي بل قالو بلکې ویلو د کافرانو انا بېشکه موږ وجدنا موندلي موږ آباءنا پلرونه خپل علی امتن په یوه طریقه باندې و انا بېشکه موږ علی آثارهم په نقش قدم د هغو باندې مهتدون هدایت موندونکي وو علا امتن په یو طریقه علا امتن په یو دین علا امتن په یو جماعت چې موږ پلرونه خپل په طریقه باندې موندل وکذلک امر دارنګې ما ارسلنا موږ نو لېږلی من قبلک مخکې ستانه فی قریة په یو کلي کې من نذیر یرونکې الا مگر قال ویلو مترفوها خوشعیش خلقو دغه کلي انا بېشکه موږ وجدنا موږ موندلي و آباءنا پلرونه خپل علی امتن په یو طریقه باندې او بېشکه موږ علی آثارهم په نقش قدم د هغو باندې مقتدون اقتدا کوونکي وو وکذلک کافران کذلک ما ارسلنا من قبلک لکه څرنګې چې ستا ته ای نبي د عربو ویل چې موږ خپل پلرونه په یو طریقه موندلي په دغه طریقه باندې موږ یو نو دارنګې موږ نه دی لېږلی مخکې ستانه په یو کلي کې نظیر مګر هغه هم دغه خبره کړله قال ویلو نبی اولو جئتکم آیا زنیم راغلی تاسو ته بأهدا په ډېر هدایت مما د هغه نه وجدتم علیه چې تاسو موندلي په دې باندې آباءکم پلرونه خپل قالو ویلو دې قومونو انا بېشکه موږ په هغه باندې چې تاسو لېږلی شوي په دې باندې کافرون کفر کوونکي وو قال نبي ورته ویلي چې ستاسو پلرونه چې کوم دي نو په هغې نه خو زه په ډېر هدایت زه خو په هدایت دین باندې راغلی دا در دې اتباع وکړي الله فانتقمنا منهم موږ انتقام اخیستی د هغو نه فانظر ته وګوره کیف کان عاقبة المکذبین څرنګه و انجام المکذبین د دروغجن کوونکو خلکو د دروغجن کوونکو خلکو څنګه انجامو الله هغه مکذبین هلاک عذابونه یې پرې راوسته د سر د ځمکې نه هغه ورک شو وإذ قال ابراهیم یاد کوي هغه وخت چې ویلو ابراهیم لابي پلار خپل ته و قومه او قوم خپل ته انني بېشکه زه چې ما براء جدا یم مما دغه نه تعبدون چې تاسو عبادت کوئ په دې کلام کې تمهید دی هغه ته چې اهل مکه کم عناد کړلی نو د اهل مکه عناد ته او د هغو حسد ته او هغه د هغو به اتباع او تقلید د خپل پلرونو کاو هغه ته دا یو تمهید دی او په دې کې په دې اهل مکه والاو باندې امر دی
چې اهل مکه والاو به مخکې دا ویل چې موږ په ملت ابراهیمي وو. الله ورته وایي چې اوس دیو ته چې ملت دیو ته ارشاد لار ښیي چې په ملت ابراهیمي خو د ابراهیم علیه السلام دین خو دا دی چې هغه د بت پرستۍ نه باندې رد کو او تاسو خو بت پرستي کوئ. بل دې کافرانو به دا ویل مخکینی آیات څه وګورئ چې انا وجدنا اباءنا علی امة وانا علی آثارهم مهتدون. مطلب دا چې زمونږ پلرونه په یو طریقه وو او موږ د هغو په نقش قدم روان یو. الله د ابراهیم علیه السلام واقعه ذکر کړه چې ای عربو تاسو که د خپل پلرونو په نقش قدم باندې ځئ نو ستاسو په پلرونو کې خو ابراهیم علیه السلام دی د هغه په طریقه باندې لاړ شئ. او د عربو به دا فخر کاو چې خپل ځانونه به ابراهیم علیه السلام ته منسوب کول. نو چې دغه ابراهیم علیه السلام ته په خپل ځانونو منسوب کولو باندې تاسو فخر کوئ نو لهذا د ابراهیم علیه السلام اتباع وکړئ او دغه ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې لاړ شئ. دا د دې آیاتونو مطلب دی. اننی بشکه چې براء جدا یم ما دغه نه تعبدون چې تاسو عبادت کوئ. ابراهیم علیه السلام بایکاټ وکړ. براء جدا یم چې تاسو عبادت کوئ. د دې نه براءت براءت دا د ابراهیم علیه السلام په دین کې براءت و جداوالی. نرم دا چې سړی ګناه کوي ته په هغه باندې انکار نشي کولی هغه نشي منې کولی لهذا د هغه نه به براءت کوي د هغه نه به بیزاري اختیاروي. الا الذین مگر د هغه ذات نه جدا بیزاره جدا نیم بری نیم فطرنی چې هغه پیدا کړی دی ما لره فانه بېشکه هغه سیهدیني زه ده چې هغه به هدایت وکړي ما ته چې هغه الله دی. وجعلها کلمة او ګرځولې وه الله تعالی دا کلمه د توحید چې انني براء یا دا انني براء دا کلمه یا دا کلمه چې الا الذي فطرني هغه ذات چې هغه مالا پیدا کړلی هغه زما خالق. وجعلها نو ګرځولې وه هغه دې کلمې لره کلمه باقیه باقی فی عقبه په اولاد د هغه کې لعلهم شاید هغو یرجعون هغو راوګرځي. وجعله ګرځولې وه الله تعالی هدا کلمه د توحید کلمه باقی په اولاد د دغه په اولاد کې دا کلمه باقی ګرځول شاید چې دیو یرجعون دیو راوګرځي. بل متعت هؤلاء بلکې ما نفع ورکړې وه هؤلاء الله دې خلکو لره وآباءهم پلرون د هغو لره حتی تر دې حده پورې جاءهم الحق چې راغلی هغو ته حق ورسول مبین او رسول واضحه. ولما کله جاءهم چې راغی هغو ته الحق حق قالو ویلو هغو هذا دا سحر سحر دی و انا بېشکه موږ په دې باندې کافرون کافران یو. کله چې هغو ته حق راغی نه دی دا وایي دا سحر. وقالو ویلو کافرانو لولا نزل ولې نشي نازلولی دا قرآن علی رجل به یو سړي من القریتین د دوو کلونه هغه سړی عظیم چې لوی دی. عربو دا ویل چې دوه کسان په عربو کې ډېر مالدار وو. مشرکان دا ویل چې دوه کسان په کې ډېر مالدار وو. په طایف کې عروه بن مسعود ثقفي وو. په مکه مکرمه کې ولید بن مغیره المخزومي وو. نو دې عربو به دا ویل چې دا قرآن په دې مالداره کسان چې دا دوه کسانو په دې ولې نه نازلېده ولې په دې باندې نشو نازلولی. الله په هغو باندې رد کوي
او هم آیا هغو یقسمون تقسیمی رحمت ربک رحمت در رب ستا نحنو منگا قسمنا تقسیم کرلے بینهم بما بین داغو کی معیشتهم عیش داغو فی الحیات بجون کی آغا جون جو دنیا دے ورفانا و پرتکڑیو منگا بعضهم بعض راغونا پاوقا بعضن پاسر بعضو درجات درجے لیتخذ دیل بارا چی ونسی بعض راغونا بعضن بعض را سخرین ٹوکا کڑے شوے ورحمت ربک او رحمت در رب ستا خیر غرد مما داغنا یجمعون چی جمع کی آغو اهم اغو تقسیمی رحمت در رب پل اهم دیو یقسمون تقسیمی رحمت در رب داخو نبوت یو چال ورکول داخو رحمت دیو دا اللہ رحمت تقسیمی رحمت تقسیمون که دا اللہ دے اللہ علم و شر دا دے ربوت دفارا اہل اللہ فی جاندہ چی دا نبوت اہل آغا رسول علیہ السلام دے ذکر اللہ تعالی رسول علیہ السلام دا نبوت ور او پا دقا دیو چی دا کم سڑیا دے آغا دا نبوت اہلو بلگا خو مشرکان پر شرک باندیو نو لے آغا دا نبوت اہل نو ولولا ان یکون الناس کچرت نکر خلقو امتا واحدتا امت یو دا خلق طول یو امت نکر آیت ہوئے لجعلنا نو خامخا گرزولی بے منگا لمن دفر داغا چا یکفرو بالرحمانی چو کفر کیا غا پر رحمان ذات گرزولی بے منگا لبیوتیم دا پر دکورون داغو سقفن چتونا من پیزتن دسپینو زرونا ومعارج او فڑوئی بم گرزولی بے پا داغا پڑو باندی با یزہرون آغو ظاہری یسن ظاہری گی ولی بیوتی مو دا فارد کرو داغو منگر دولی بے ابوابن دروازے و سرورن او تختونا اے پا داغا تختونو باندی با یتکیون آغو تکیا گانے لگولے او ایک تکیا گانے لگئی و زخروپن او منگ با گرزولی بے زخروپن یعنی خیستوالے سپینزر یا زخرپن سرزر بم گرزولی بے پری کورنی و ان کل ذالک او ندے ہر یو لما مگر متاع الحیات دنیا سامان دا جندے حق جنج دنیا دے والآخرت آخرت عند ربک پنز دا ربستا للمتقین دا پارا دا متقین دے ولولا ان یکون الناس امتا واحدتا کچرتا خلق طول یو امت نکی دے یو امت سر خلق طول کافران کے دے نو اللہ وچی دا کافر دا پار مطلب دا چی دا کافر لہما دا دنیا پرا خور کردی او دا بدسی وچی دا دیو کورون با چد دا چتون ویدی سپینو زارون ویدی پدے که با پڑوئی ویچی باقی باندی با دیو ظاہری دے اخکارکی دے با پکی او دا دیو پا کورون که با مناقش دروازے وی او تختون با ویچی با آغا تختون باندی با دیو تکی آگانی والی خو اللہ وی چه دا کار مزنکم زکا چه طول خلق بیا کافران کی زخرب نقوشو تاوی بعضی وی زخربن سامان دکور او خیستوال دکور زخرب نمراد سرزر دی سرزرم تاوی چه دیو بکنه که بدا سرزر دارا و نقونه دا لگی دلی کچرتا پا اغا دور کے اللہ تعالیٰ دا دنیا زیادہ کری وے نو خلقو با کپر زیادی کرے اغا نعمتونا چا اللہ دا کافر وجدا نعمتونا کچرتا دا خلق کافر کے دینا نو دا با ما ورکڑی وے دا نعمتونا چا کم ذکر شو دا با اللہ وجہ ما کافران لورکڑی وے نن سبا آخر زمانہ دا دا دنیا پر آخر آلا عیش عشرت راگے تاسو دا مسلمانانو کورون دا گو رئی دا دیو پا چتونے کے با سپینزر لگی تب وجہ دا سپینزر رو بے والا ورکر پا دے چتونے تا با دیو دا سے
ښایستهوالی او ډیکور کړی ته به چې دا سپین پړوی بیا لګولي هغه بیا څومره مزین خل لګولي په دې پړو باندې بیا څومره خرچې کړي په دې کورونو کې بیا منقش ښایسته دروازې لګولي تختونه به د سپین زرو اوبه رونق او د سرو زرو رونقونه دا یې دې کورونو له ورکړي حالانکه دا د مسلمان شان نه دی مسلمان زندگی دا رسول علیه السلام فرمایی کن پی دنیا کأنک غریب او عابر سبیل چې شته په دنیا کې کأنک غریب گویا چې ته په دنیا کې یو ناشنا سړی او عابر سبیل یا فلار تیریدونکی سړی چې په یو لار تیریږي یا په یو ځای کې سړی ناستی یا یې مسافري نو هغه د هغه دنیایي شیونو څخه زړه نه لګوي د هغو سره محبت نه کوي نو دارنګې فکر د مؤمن مسلمان لره چې هغه به په دنیا کې نه ورننوځي د دنیا سره به محبت نه کوي د دنیا نه به نه په اخلي او د دنیا سره محبت د دې مثال داسې دی لکه اوبه دي که په دې اوبو په سر باندې کله سړی لامبو وي رواني په کښتۍ د اوبو په سر روانه دا به بچي خو چې کله دا کښتۍ به د اوبو کې ورډوبه شوه کښتۍ هم غرقه سړی هم غرق دغه مثال دی که فرض که کله د سړي د دنیا سره محبت پیدا شو به دنیا کې ورنه راوت لکه د اوبو کې چې سړی ورننوځي نو لهذا د هغه دپاره بیا تباهي ده هغه بیا هلاک ومن یعشو او هغه څوک چې ړوند وي عن ذکر الرحمن د ذکر د رحمان نه نو قیض له موږ مقرر کوو د هغه دپاره شیطان په هو دا شیطان له د هغه دپاره قرین ملګری یعشو دا مطلب چې نی یعشو دا دی چې یا د شپې نینی د ورځې اینی د ذکر د رحمان نه دا ړوند وي د ذکر د رحمان نه څنګه ړوند دی د ذکر د رحمان نه مراد قرآن دی د قرآن نه دا ړوند دی نو ړوندوالی د دې دا دی چې په قرآن باندې ایمان نه راوړي هغه څوک چې د قرآن نه کله ړوندو او په قرآن باندې د ایمان نه راوړ دا قرآن نه ړوند شو نو قیض علی موږ مقرر کوو به شیطان نو هغه د ده لپاره قرین دی لهذا دې نه معلومه شوه چې کافر باندې شیطان مسلط دی او کم طرف ته چې هغه راکاږي شیطان بس هغه طرف ته راځي وانهم بشک دا شیطانان لیصدونهم خامخا منکي هغو لره عن السبیل د لار نه ویحسبون او دا کافران ګمان کوي انهم بشک هغو مهتدون هدایت یافته دي ویحسبون او ګمان کوي چې بشک هغو هدایت یافته دي حتی تر دې د پورې اذا جاءنا کله چې راشي هغه موږ ته دا کافر قال وای دا کافر یا لیت هله کاش بینی په مابین زما او په مابین ستا کې ابلیسا بعد المشرقین لرې والی د مشرقانو وې په بئس القرین ناکاره قرین ملګری دی حتی اذا جاء چې کله راشي دا ابلیس دا سړی موږ ته مړ شي او را موږ ته راشي نو به وایي کاش افسوس کوي چې په مابین زما او بینک په مابین ستا کې ای شیطانه بعد المشرقین بعد د مشرقین وي د مشرق نه مراد یو مشرق دی یو مغرب چې مشرق او مغرب څومره لرې دي دومره دا شیطان زمانه لري یا د مشرقین نه مراد دا چې مشرق د اوړي دی او د جمعې دی
چې دا اوړی او جمع مشرقین څومره لري دي. ولئن ینفعکم اليوم او هرګز نه پند رسوي تاسو ته اليوم نن ورځې اس په هغه وخت کې ظلمتم چې تاسو ظلم کړی انکم بېشکه تاسو چې په العذاب په عذاب کې مشترکون شریک یئ. ولئن ینفعکم هرګز نه پند رسوي تاسو ته اليوم نن ورځې اس په هغه وخت کې چې تاسو ظلم کړی. اشکال دا دی چې اس ظلمتم د اليوم نه بدل دی. نو اس هغه وخت کې ظلمتم دا اس ظلمتم خو ماضي ده او اليوم دا څه شی دی؟ دا اليوم خو اوس مستقبل دی. نو لہذا دا ماضي څنګه بدل واقع کیږي د مضارع نه؟ دواړو په زمانو کې خو فرق دی. علما د هغه نه جواب کوي چې اذ ظلمتم دا مضارع ده. ولئن ینفعکم هرګز نه پند رسوي تاسو ته دغه قول نن ورځې اس په هغه وخت کې چې واضح شوی دی تاسو ته اس په هغه کې چې ظاهر شوی دی چې تاسو ظالمان یئ. چې کله چې واضح شوه تاسو ته چې تاسو ظالمان یئ نو بیا تاسو ته نه پند رسوي. چې شی درته نه پند رسوي انکم تاسو ته نه پند رسوي دغه قول انکم بېشکه تاسو په عذاب کې مشترکون شریکان به یا دا از تعلیلیه دی. ولئن ینفعکم هرګز نه پند رسوي تاسو ته اليوم نن ورځې از د دې وجې نه چې ظلم کړی تاسو نو از تعلیلیه شو. اپا انتا ایت تسمع وراورے السمع کانتا او تعدل عمیالا لارخی تڑاندتا ومن کان او حقا سوک چه او حقا پی دولال مبین با گمراہی واضح کی او حقا سوک چه با گمراہی واضح کی آغا تا لارخی. فا اما کچرتا نذهبن بکا کچرتا منگبوزو تالرا فإنا بشک من فإما کچرتا منگبوزو خامخا تالرا نو بشک منگا د دې کافرانو منتقمون انتقام اخیستون کیو. کچرتا منگ تالرا بوزو نو الله وجه د دې کافرانو منگا بیا انتقام اخو. دا دې مطلب دی. او نوری انکا یا منگ درو خیو تا تا اللذی اغا وعدنا هم چه منگ وعده کڑی ولا خو سرا فا انا بیشک منگ پاغو بانده مقتدرون قادریو قدرت لرون کیو. فا اما نصحبن فا اما نصحبن اے فا ان قبضناکا که منگ تا لر اوپاد نو مراد دا قبض نه اوپاد مخکره دی موږ اوپاد کو تعالی را مخکره دی چې هغو عذاب در وښایو د هغو د عذاب در ښودل نه مخکې موږ ته اوپاد نو بېشکه موږ د هغو نه منتقمون انتقام اخیستونکي وو. پس تمسک منگ ولگوا بالذی پاک سباندی اوحی الیک چه وائی کرشی و تاتا انکا بشکتا چه اے مخاطبہ علا صراط پلار باندی اغلار مستقیم چه نیغلا و انہو بشکتا قرآن لذکر لکا خامخا ذکر دستار پارا ولی قوم یکو دا پارا دا قوم ستا و سو بقریبا دا تسألون چستا سنبا سوال وگلشی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کی چې نبی علیہ السلام خپل نفس پیش کو په قبایلو باندې چې په مکه کې یعنی چې ما قبول کړي
په ما ایمان راوړئ ما له امن راکئ او د دغو سره یې وعده وکړه د ظهور چې ستاسو لپاره به ظهوري هغه قبیلو به ورته وویل چې ای نبي ستا نه وروسته به بادشاهي او حکومت د چای نبی علیه السلام به خاموش شو هیڅ جواب یې ورنکړ ځکه چې په دې کې رسول علیه السلام ته په دې کې څه امر نه و شوی چې ستا نه وروسته به خلافت د چای کله چې دا یاد نازل شو چې وانه بېشکه دا قرآن لذکر خامخا نصیحت دی ستا لپاره او قوم ستا لپاره نو چې د نبي علیه السلام نه به کله تپوس وشو د نه وروسته چې بادشاهي حکومت به ستا نه وروسته چای نو نبي علیه السلام به ور جواب ورکاو چې د قریشو چې د قریشو او دا نبي علیه السلام د عربو په قبیلو باندې ځان پیش کړو چې ستاسو لپاره به ظهوري فتح به لہذا تاسو ما زما امداد کوئ ما قبول کوئ هیچا قبول نه کړو دغه د مدینې منورې اوس او خزرج انصارو چې هغو نبي علیه السلام قبول کړو او بویته مدینې منورې ته په مدینه منوره کې رسول علیه السلام له فنا ورکړه او د رسول علیه السلام دین او شریعت هغې ومنو دغه خلک انصار او د دې باوجود چې خلافت هم دپاره د چا دی و انه د قرآن لذکر ذکر ستا د قوم ستا خلافت هم د رسول علیه السلام د قوم دی د قریشو دی د دې باوجود هغو قبول کړ د انصارو خلافت خو نه دی ابو بکر رضی الله مهاجر عمر رضی الله تعالی مهاجر حضرت عثمان رضی الله مهاجر علی رضی الله تعالی دا خلفا دغه شان تدبیر کړل واسأل تسؤال وکا من دا هغه چانا ارسلنا چې لېږلیو منګه من قبلک مخکستانه من رسولنا د رسولانو زمنګ اجعلنا ګرځول لمنګه من دون الرحمن ما سوا د رحمان ذاتنا الهتن خدایان یعبدون چې د هغو عبادت کولی شو سوال وکړه هغه چا چې موږ لېږلي مخکستانه د رسولانو آیا موږ ګرځولي ما سوا د رحمان ذاتنا الهه چې د هغو عبادت کولی شي دا الهه په هېڅ دین کې نه دي راغلي ټول ادیان هغه السماویه هغه به دې مطابق دي چې الله واحد لا شریک دی ولقد ارسلنا خامخا په تحقیق سره موږ لېږلی موسی علیه السلام بآیاتنا په معجزو خپلو سره الی فرعون ته وملئه یو سردارانو د هغه ته فقال نو ویلو موسی علیه السلام انی بېشکه چې ما رسول رب العالمین رسول د طرفه د رب العالمین ذات دی ما فلما کله جاءهم چې راغی موسی علیه السلام هغو ته بآیاتنا په آیاتونو زموږ سره اذ هم نو ناصب هغو منها په دغه معجزو پورې یضحکون خندل هغو موسی علیه السلام د فرعونیانو د معجزې پرېږدي هغو خندل چې دا خو سحر دی وما نوریهم او موږ نه ورښولی فرعونیانو ته من آیات څه معجزه الا مگر هي دغه اکبر ډېرې لویه وه من اختها د هغه خور د هغې نه یعنې د هغه مثل د هغې نه فاخذناهم الله وی موږ نیولي واخذنا او موږ نیولي هغو لره بالعذاب په عذاب سره لعلهم شاید هغو یرجعون چې راوبګرځي هغو په باندې فرعونیانو باندې علامې راغلې عذابونه پرې رالو اینه پې مسلط شوه توپانو به دیو باندې سنځخې وې به دې باندې دا مخکې تېر شوي دي چې دیو به راوګرځي خو دیو حق ته نه راګرځېده وقالو ویلو هغو یا ایها الساحر ای ساحره ادعو لنا را طلب که زموږ دپاره ربک رخفل بما په هغه باندې عهد عندک چې وعده یې کړله هغه په نسته اننا بېشکه موږ لمهتدون خامخا هدایت موندونکي وو
په دغه قوم بني اسرائیلو باندې به چې کله عذاب راغی نو هغه به دی چې یا ایها الساحر ای ساحره. دا ساحر لفظ دا د هغو په اصطلاح کې تعظیم و، ځکه چې یو عالم ماهر ته به په هغه دور کې ساحر وی، نو دی ویل یا ایها الساحر. بعض علماء کوي یا ایها غالب کېدونکي په سحره او چې په ساحرانو باندې غالب شوی. یا ایها ساحر، ساحر به ورته ځکه وایي چې د دې یو عادت ګرځېدلی او دا لفظ د دې خلکو دا یو عادت ګرځېدلی او مزاج یې ګرځېدلی او چې موسی علیه السلام ته به ساحر وایي، دوی به سباق نه کوم. بعض وایي چې یا ایها الساحر ای ساحره، دا استهزا ده، په دې پورې به استهزا کوي، ته خو نبي نه استهزایي. بعض علماء ذکر کوي چې ویلو هغه وقالو ویلو هغه یا ایها دی یا موسی ویلو وقالو یا موسی. خو الله د دې پرلونه کې چې کومه خبره واجب دی پرلونه کې دا چې موسی ساحر دی، نو دا هغه نه الله تعبیر وکړ یا ایها الساحر. فلما الله کشفنا عنهم العذاب، الله رب کوم دا ونه عذاب، اذا هم ناس باغو ينكسون، ما تولې به هغو وعدې به ماتې. دیو به دا وعده کوي چې موږ چې عذاب درشو به عذاب ایمان راوړو، او دیو به بیا ایمان رانو. ونادا فرعون، آواز کړی فرعون بی قومي په قوم خپل کې، او ویلو یا قال ویلی فرعون یا قومي ای زما قومه الیس لی ملک مصر، ای نره زما لپاره بادشاهي د مصر، وهذه الانهار دا نهرونه تجري جزي من تحتي لاندې زما نه، افلا تبصرون ای تاسو نینئ. فرعون ته وګورئ، قال ویلو فرعون ای زما قوم. فرعون وګورئ د مصر په بادشاهي باندې فخر وکړو چې آیا نه زما لپاره بادشاهي د مصر او دا نهرونه تاسو نینئ ده. او په مصر کې چې په هغه وخت کې کم نهرونه او نو نهر ملک به ورته وایو، بل نهر دمیات داو، نهر تنیسی، او سلورم نهر چې نهر طولون، دا سلور نهرونه په مصر کې. تاسو وګورئ په بادشاهي د مصر باندې فرعون فخر وکړو او په نهرونو باندې هم فخر وکړو. هغه اوبه هغه نهرونه هغه د ده د مرګ ذریعه وګرځېده، ځکه چې د فرعون فخر په څه باندې و؟ په دغه نهرونه باندې و. ام انا یا زه خیر غوره من هذا الذي د دې هغه نه هوا چې دا مهین ذلیله دی، مهین بې قدره دی، ولا یکادو قریبا نه دی یبین چې بیان وکړي دا. فلولا القیا ولې نشو اړتلی په دې باندې اسورتون باوګان من ذهب د سرو زرونه، او جاء معه یا ولې ناراضي د دې سره الملائکه دو فرشتې مقترنین جمع کېدونکي متصل کېدونکي. فرعون دا ویل فاستخف قومه، نو خفیف ګڼلی و، آسان ګڼلی و هغه قوم خپل فاطاعوه، نو قوم اطاعت کړی و د هغه د فرعون خبره ومنو ده. انهم بشک هغو کانو هغو قوما قوم فاسقان. الله وی فلما کله آسفونا په غصه کې هغو راوستو موږ لره، انتقمنا منهم موږ انتقام اخیستو د هغو نه، فاغرقناهم الله وی موږ غرق کړي هغو لره اجمعین ټول لره. الله وی ټول مې هغه غرق کړي، هغه فرعونیان هغه ټول غرق. فجعلناهم الله وی موږ ګرځولي هغو لره سلفا
نمونه تیره شوې و مثلا او مثال للآخرین د پاره د راتلونکو خلکو آخرین د پاره د نورو دلته دوه الفاظ دي یو سلب دی یو مثل دی لہذا د دې دواړو په مابین کې علماء فرق کړی سلب هغه ته وایي سلب د نمونه لپاره د هغه چا چې د دغه فرعونیانو عمل یې کړی و چې د فرعونیانو عمل یې کړی و او د فرعون څه ورسه و د هغو لپاره دا نمونه شوه و مثلا او مثال و د پاره د هغه چا چې وروسته راځي او د هغو عمل کوي د هغو عمل کوي د هغو لپاره دا مثال بعض ور ذکر کوي بعض ور ما ذکر کوي سلفن دا سلب دی سلب دی دا یعنی ایک خبر دی امت د محمد علیه السلام ته د امت د محمد علیه السلام د پاره د یو خبر دی اخبار دی و مثلا او دا عبرت دی د دیو دپاره نو سلب چې مخکې یوه خبره تېره شوې ده د هغې خبر دی دی امت ته او مثلا چې د دې نه عبرت واخلي یا فجعلناهم الله یې من ګرځولي هغو لره سلفن پیشرو اور ته سلفن وړاندې کېدونکي اور ته و مثلا او نصیحت د هغه چا دپاره چې د هغو نه وروسته راځي د هغو لپاره نصیحت ولما کله ضرب ابن مریم بیان کړی شي ابن مریم مثلا مثال کله چې بیان کړی شي ابن مریم مثال اذا قومک نو ناصبه قوم ستا منه د هغه نه یصدون چغې وایي هغو ولما ضرب دا آیات چې کله نازل شو د قرآن انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم بشک تاسو او هغه چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله نه حسب جهنم خاشاک د جهنم دی دا آیات چې نازل شو په دې باندې مشرکان ډېر غمجن شو اول چې ګوره دا اوس زموږ خدایان تکنزلې کوي زموږ خدایان او زموږ بوتان دا په بده یادوي په دې کې ابن زبعره ویل که چېرته زه رسول الله صلی السلام ته حاضر شوی لرددت علیه نو ما په هغه له جواب ورکړی چې زه خلکو ورته ویل چې تا به څه ورته ویلې وې نو دا به ما ورته ویلې دا چې ما ورته ویلې چې د عیسی علیه السلام عبادت نصارا کوي د عزیر علیه السلام عبادت یهود کوي نو آیا دغه به هم د جهنم خاشاکي او ای نبی ته خو وایه چې دغه جهنمیان نه دي دغه خدایان خو جهنمیان نه دي نو زموږ خدایان ته څنګه جهنمیان وي مطلب یې دا و نو قریشو د ده خبره خوښه کړه او قریشو د ده خبره خوښه کړه او دا ویل چېرې دا ابن زبعره په رسول علیه السلام باندې غالب شو په خبره کې الله دا آیاتونه نازل اذا قومک نصب قوم ستا منه د ابن مریم نه یصدون چغې وایي شور کوي چې ابن مریم کله ذکر شي دیو شور کوي او دیو دا وایي چېرې دا به مو ورته ځي لکه څنګه چې زموږ خدایان ځي ځکه چې د دې خو هم عبادت کې نسوارو کوو وقالو ویلو هغو آلهتنا ای خدایان زمونږ خیرون غوره دی ام هو یا هغه چې عیسی علیه السلام دیو چې اور ته ځي زمونږ خدایان دی ورسه اور ته لاړ شي دیو مطلب دا و الله به رد کوي ما ضربوه لک الا جدلا
نه دی بیان کړی هغو دې لره ستا لپاره الا جدلا مگر جګړه جګړه کوي بل هم بلکې هغو قوم دی خصمون جګړاو یو جګړاو قوم دی چې دا صرف او صرف جګړې کوي ان هو نه د عیسی علیه السلام الا عبد مگر بنده دی انعمنا علیه چې موږ انعام کړی په هغه باندې وجعلناه موږ ګرځولی هغه لره مثلا مثال لبني اسرائیل لپاره د بني اسرائیلو ولو نشاء که زموږ خوښه وی لجعلنا خامخا موږ به ګرځولي وی منکم ستاسو په ځای ملائکتن فرشتې په الارض په ځمکه کې یخلفون چې قایم مقام به وي هغو ستاسو قایم مقام به وي الله موږ خوښه ستاسو په ځای په ځمکه کې فرشتې وي هغه به ستاسو قیام مقام وي خو دا د الله خوښه نه ده وانه بشک دا قرآن لعلم خامخا علم دی للساعة د قیامت فلا تمترن بها تاسو شک مه کوئ په دې قرآن کې واتبعوني او تاسو تابعداري وکړئ زما هذا دا توحید دا قرآن صراط لار دا مستقیم سیده وانه که ضمیر راجع کا دې قرآن ته یا قرآن لعلم خامخا علم دی یا وانه که ضمیر دا عیسی علیه السلام علم دی د قیامت یا وانه بشک دا نبی علیه السلام لعلم خامخا علم دی د قیامت یا د علم نه لعلم په بعض کې علم علامه ده د قیامت عیسی علیه السلام دا به په دمشق باندې راکوزیږي فرشتو به نیولی د دمشق ته جامع مسجد کومه مناره چې دا په هغې باندې به دا راکوشي د دمشق په جامع مسجد په مناره باندې خلق به په دغه وخت کې په مانځه د سحر کې امام به په دغه وخت کې مهدي هغه به وړاندې شي راوسته شي عیسی علیه السلام به مخکې شي خو اکثرون خلق په دې باندې د مفسرین چې نه مهدي به چې عیسی علیه السلام چې راکوشي دغه مونځ به په مهدي پسې وکړي عیسی علیه السلام به په ځمکه کې 40 کاله لہذا 40 کاله به عیسی علیه السلام دا په ځمکه کې دا د آیاتونو مطلب دی نو دا علامه ده د قیامت ولا یصدنکم من نکې تاسو را الشیطان شیطان بشک دا شیطان ستاسو لپاره عدو دشمن دی مبین واضحه ولما جاء کله چې راغی عیسی بالبینات په دلایلو واضحو سره قال ویلو عیسی سم قد جئتکم پتا خافت اخی سره زه راغلی تاسو ته بالحکمت په حکمت سره ولأبین او په دې راغلم چې زه بیان کړم تاسو ته بعض الذي بعض هغه تختلفون به چې تاسو اختلاف کړی په دې کې فاتقوا الله ویرګئ تاسو د الله نه واطیعوني او تاسو اطاعت کوئ زما ولأبین عیسی علیه السلام چې کله راغی نو خلکو ته ویل چې ولأبین زه بیان کړم تاسو ته بعض هغه چې تاسو اختلاف کوئ په دې کې په بني اسرائیلو باندې ځینې شیونه حرام شوي وو عیسی علیه السلام د هغې لپاره حلال کړ عیسی علیه السلام د هغو لپاره غوښې د اوښانو واز د هر حیوان دا یې وله حلاله کړې وه حتی چې عیسی علیه السلام وله د هفتې د ورځې ښکار هم د دیو دپاره حلال کړی و یا بعض الذي بعض هغه چې تاسو اختلاف کوئ په دې کې
هغه تبدیل د تورات دی چې تورات یې بدل کړی د خلکو پکې اختلاف کوو نو دا ورته ولې اوبین اسلام زه بیان کم تاسو ته کوم حق تورات چې هغه ورته بیان کوي دا حق دی دا تاسو ته حریف دی ان الله بشک الله تعالی هو دا الله تعالی ربي رب زما دی او ربکم رب تاسو دی فاعبدوه تاسو عبادت کوئ د الله هذا صراط لار دا مستقیم نیغه فاختلف الاحزاب اختلاف کړو جماعتونو من بینهم اختلاف کړو الاحزاب جماعتونو من بینهم ما بین د دیو کې اختلاف کړو د جماعتونو په خپل منځ کې اختلاف کړو یعنی من بین من بعثیل چې دیو ته څوک ولګل شو دا هغه نه وروسته دیو اختلاف کړو فویلن سخت عذاب دی دپاره د هغه کسانو چې ظلم یې کړی من عذاب هلاکت دی دپاره د هغه خلکو چې ظلم یې کړی د عذاب د ورځې نه هغه ورځ علیم چې دردناکه ده اهل ینظرون انتظار نه کوي دا کافران الا الساعة مگر د قیامت ان تأتیهم چې راشي دا قیامت هغو ته بغتة ناڅاپه وهم او هغو لا یشعرون هغو به نه پوهېږي الاخلاء دوستان یومئذ فهغه ورځ ورځ د قیامت ده بعضهم بعض الهغونه لبعض دپاره د بعضو عدون دشمنان به وي الا المتقین مگر متقیان الاخلاء دوستان بعض د هغونه په دغه ورځ بعض ردونه په بعض دشمنان وي الا المتقون مگر متقیان به دوستانی په دنیا کې د متقیان د یو بل سره دوستي وه په آخرت کې هم دوستي الاخلاء دوستان په دغه ورځ بعض یې به د بعض دشمنان وي مگر متقیان د متقیان نه علاوه په دې آیات کې تاسو اوس وګورئ کافران دا کافران چې په دنیا کې دوه کافران دي دا دوستی دوه پرهیزګار متقیان دي په دې متقیانو کې چې کم یو اوپات شي الله ولا عزت او کرامت ورکي نو چې دغه له الله تعالی عزت او کرامت ورکي نو دغه متقی به راولګي هغه به دا وایي چې ای الله سوال به کوي د ده روح به سوال کوي چې زما په دنیا کې ملګری و زه به په اعمالو صالحو باندې به زه تیزولم مالا به په اعمالو صالحو باندې ما ته حکم کاو ما ته به ستا په رضا حکم کاو الا کم کرامت دی چې مالا عزت راکه دا عزت او کرامت هغه لم ورکي دغه متقي الله ته سوال کوي دا بل متقي ملګری چې بس کله مړ شي نو دا خو متقي دی د ملګری دی دا خو به خامخا هغه ته په دنیا کې دعاګانې کوي نو دا متقي چې بس بل کله مړ شي لہذا دا الله دواړه ملګري کې هلته نو په دنیا کې هم د متقیانو ملګري او په آخرت کې هر چې کافر دی که کافر دوه کافران دي مرګستیا یې ده دا یو مړ شي الله دله عذابونه ورکي نو چې کله ولا الله عذابونه ورکي نو دا کافر وایي چې الله زما یو ملګری و زه به د دین نه منې کولم زه به د اتباع د قرآن او د رسول نه منې کولم ما ته به امر او حکم دا کاو چېره د شرک کوه
زه به په ګناهونو ورتېزولم کومه سزا او عذاب چې مال راکې ای الله دا هغه لم ورکړي هغه ملګری چې بیا کله مړ شي دواړه الله دا کافران ملګري کړي بیا هلته دیو یو بل په مابین کې بیا د دیو دوستي نه وي بیا د یو بل دشمنانی یا عبادی اے زما بندگانو الله وی لا خوف علیکم نشته یاره په تاسو باندې الیوم نه ورځې ولا انتم نه تاسو تحزنون او نه تاسو تحزنون غمجن یې تاسو الذین خلق آمنو چې ایمان راوړو بې آیاتنا په آیاتو زموږ او هغو مسلمانان ادخلوا داخل شئ تاسو جنت ته انتم تاسو و ازواجکم او بیبیان ستاسو تحبرون ستاسو به احترام کولی شي ستاسو به اکرام کولی شي او د جنتیانو دپاره چې کوم نعمتونه د هغو ته ګورئ یطاف علیهم ګرځولی به شي په هغو باندې بصحاب رکیبی من ذهب د سرو زرو نه و اکواب او جیکونه اکواب جیکونه و فیها فدې جنتونو کې معغري تشتهي الانفسو چې خوښوي الانفسو نفسونه و تلذ الاعین او لذیذ مومي الاعین سترګې و انتم تاسو فیها په دې جنتونو کې خالدون همیشه به وتلك الجنة دغه جنت التي هذه اورثتموها چې تاسو ته به میراث درکړل شوی ده بما په سبب د هغه باندې چې وایي تاسو تعملون عمل کړی تاسو د جنت د فارم عمل کړی نو دا تاسو له به میراث درکړل شي او اورثتو پرې میراث باندې به انشاءالله بحث وکړو دا څنګه به میراث ورکړل شو دا جنت په میراث ځکه ورکړل شو چې کوم یو شی په میراث سره پاتې شي هغه دایمي نو لہذا دا جنتونه هم دغه شان د دي و دایمي همیشه پکې یا د میراث مطلب دا چې په دې جنت کې د کافرانو زګینه امو په جنت کې د چا زګینه د کافرانو هغه کافرانو د هغه خپل جنت موافق عمل ونه که هغه چرته لاړه هغه جهنم ته لاړه نو د دې کوم زګینه چې په جنت کې وو هغه به مسلمانانو تقسیم شو مسلمانانو ته داسې میلاو شو لکه میراثه لکم ستاسو لپاره په دې جنتونو کې فاکهة کثیرة میوه به یې ډېره منها بعض دغه نه تأکلون تاسو به خورئ ان المجرمین بېشکه ګناهګاران فی عذاب جهنم په عذاب د جهنم کې به خالدون همیشه به لا یفتر عنهم نه به شي سپکولی د هغو نه عذاب وهم هغو په دې عذاب کې به مبلسون غمجن وي وما ظلمنا او ما الله وي من ظلم نو کړي فهغه باندې ولكن كانوا لكن هو هم الظالمين ظالمان ونادوا اواز بوكي هغه جهنميان يا مالك اي مالك ليقضي علينا ربك فیصله دی وکي په من باندې رب زمن قال وبورته مالك انكم بشك توجه ماكسون بېشکه تاسو ماکثون اوسېدونکي یئ ونادو اواز به وکړي هغو یا مالک هغه پرشته ده چې په جهنم مقرره ده د جهنم باندې چې کومې پرشتې وري د هغو مشر لقد جئناکم خامخا په تحقیق سره موږ راتله کړي یو تاسو ته بالحق په هغه سره ولكن اکثرکم لیکن اکثر ستاسو للحق حق لره کارهون بد ګڼونکي یئ
لیکن اکثر د دیونه حق لره کارهون بدګڼونکي دي. ام ابرمو یا مضبوطه یاغو امرو یو کار فإنا بشک منگا مبرمون مضبوطه انکیو. اے دا کافران څخه خپل تدبیر کوي هغه مضبوطه. فإنا بشک منگا مبرمون مضبوطه انکیو. الله کار او امر زمون موږ مضبوطه. دیو سه امر او کار نشي مضبوطه وله. ام یحسبون یا کافران ګمان کوي ان بشک من چې موږ ناورو سرهم پټ داغو ونجو مشورې داغو بلا او رسولنا او رسولان زمنګا لدیهم پنځ داغو باندې بلا او رسولنا او پرشته زمنګا لدیهم چې پنځ داغو دی یكتبون لیکياغو زمنګا پرشته چې دی د دیو څور سری اغلی قل تورتا وایا ان کان الرحمن کچرتا و رحمان ذات لرا ولد فانا ذو اول العابدین اول عبادت کوونکو نما. د دې مطلب ته وګورئ. قل تورتا وایا ان کان کچرتوی د پاره د رحمان ذات اولاد نزب اول عبادت کوونکو د الله زب عبادت د الله کوم د دې وجه نه چې د الله په عبادت ما ته حکم شوی نو زه د هغه د ولد عبادت نه کوم ځکه چې په هغه باندې موږ ته حکم نه دی شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه معنا ته وګورئ. قل کو ورته وایه ان کان للرحمن که چېرته وي د پاره د رحمان ولد فانا ذو اول العابدین اول د عبادت کوونکو نه هم دغه بچی لره دغه الله له بچی به اول ما عبادت کولی. ولې ځکه چې په دې باندې د بچی په خدمت باندې پلار خوشحالیږي چې د الله ولد دی نو ما به د هغه عبادت کولی. خو زه د الله د ولد عبادت نه کوم ځکه چې د الله لپاره ولد شته. نو ای عربو تاسو د الله لپاره څنګه ولد وای یا فانا ذو اول العابدین اول د نفي کوونکو نه باندې عابدین ان نفي کوونکو چې زه به اول هم چې د الله لپاره به ولد نه بکوم. ولې به د الله نه ولد نه بکوم ځکه به د الله نه اول زه ولد نه بکوم چې د الله لپاره ولد راشي نو الله خو بیا الله نشو صفت د ممکن پکې راغی دا خو بیا ممکن شو نو زه اول یم چې د الله نه به ولد نه بکوم. دا مطلب سبحان رب السماوات منزه دی رب د اسمانونو او د ځمکې رب العرش رب د عرش عما د هغه نه یصفون چې بیانوي هغو چې څه بیانوي د دې نه الله منزه چې الله لپاره ولد دی. فذرهم پرېږده ای نبي هغو لره یخوضو چې ننوځي په باطل کې ویلعبو او لوبې کوي حتی تر دې حده پورې یلاقو یومهم چې ملاقات به وکړي هغو د ورځې د هغو سره هغه ورځ یوعدون چې د هغو سره وعده کړه شوې وه د دې ورځې د قیامته پورې چې د دې وعده کړه شوې وه حتی د دغه ورځ پورې دوی پرېږده. وهو الذي الله تعالی هغه ذات دی فی السماء چې په اسمان کې اله دی وفي الارض او بل کې اله دی وهو الله تعالی الحکیم حکمت والا دی العلیم علیم دی. د دې آیات نه تعدد د الهو ثابت شو. اله نکره ده چې په اسمان کې به ځان له الهي او ځمکه په ځمکه باندې ځان له اله وي نو تعدد د الهو رانغی اله نکره ده. موږ د یو دویم دا ده چې د الله لپاره ځمکه او اسمانونه ماهل شو نو چې ماهل حادث دی نو الله حادث نشو ثم استوى على العرش ثابت نشو. نو له دې وجې نه علما د دې نه جواب کوي وهو الله تعالی هغه ذات دی په سماع چې په اسمان کې اله عظمت او بړایي د الله په اسمانونو کې ده وفي الارض او په ځمکه کې اله عظمت او بړایي د الله په ځمکو کې ده په اسمانونو کې عظمت او بړایي د الله ده په ځمکه کې عظمت او بړایي د الله ده. دا نو مراد د اله نه الوهیت دی عظمت دی بړایي ده. وتبارک الذي مبارک دی هغه ذات
له چې د هغه لپاره بادشاهي د اسمانونو ده والارض د ځمکې ده وما هغه بینهما چې مابین د دوانو کې ده هغه بادشاهي نه اسمانونو او ځمکې مابین کې کوم څه دي وعنده په نزد الله علم الساعه علم د قیامت دی والیه خاص الادرته ترجعون تاسو را واپس کولی شي علم د قیامت صرف د الله سره ولا يملك الذين مالکان ندي الذين اغلق يدعون چرا طلب کې هغه من دوني ما سوا د الله نه الشفاعت دا خلق الا مگر من شهد بالحق مگر هغه چا چې گواهی کړله په حق باندې وهم هغه يعلمون پیږي هغه دا خلق چې ما سوا د الله نه سره طلب کوي دا شفاعت مالکان ندي مگر هغه چا چې په حق سره گواهی کړله او دی يعلمون پیږي ولا ان سالتم او خامخا کچته سوال وکړه دیونه من خلقهم چا پیدا کړی دی هم دا مخلوق ليقولن نو خامخا ويقول الله فانا چرتا يؤفكون فانا چرتا يؤفكون ګرځول شي دی چرته ګرځول شي وقيله او پنځ الله تعالی علم قيله علم د وینا را دی قيله علم د وینا را دی رسول الله یا ويعلم بجن الله تعالی قيله قيلم وینا هم د پیجن ويعلم قيله وینا رسول یا وقيله زما د قسم وی فوینا د رسول بویل یا رب اے رب زما انها اولای چې رسول بداوي چې بشک داخله قوم دی لا یؤمنون ایمان راوړي پس فهانهم تمخ وړول دیونه وقل وایا سلام سلام دی پس او بقریب لا یعلمون هغه به معلومه کی بسم الله الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا كنا منذرین الحمدلله سورة دخان دی او سورة دخان مکی صورت ته دا په مکه کې نازل شوی دی یعنی د هجرت نه وروسته نازل د هجرت نه مخکې نازل شوی البته الا مگر دا آیت چې انا کاشف العذاب قلیلا دغه انا کاشف العذاب انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون دا آیات مدنی دا سورت دخان دا سورت زخرف سا مناسبت داره چه دا اولانه سورت زخرف دا اللہ تعالی پا وعید و تهدید سر ختم او دا سورت هم شروع شوه ده پا یو شه ده انذار شدید سا پیها پرتقب یوم تأتی السماء بدخدم تهدید په سورت زخرف کې ذکر کړی دی په قول د نبی کې یا رب انها اولئک قوم مجرمون او دلته په قول د موسی کې ذکر کړی فدعا ربه انها اولئک قوم مجرمون رسول الله سلام خپل قوم د مجرمان ویل کافرانو ته چې دی ایمان نه راوړي او دغه خبره موسی علیه السلام هم کړله د خپل قوم متعلق چې دا ایمان نه راوړي مجرمان دي په سورت زخرف کې الله نبی ته وایي پس په نو مخ واړوه دیونه وقل وایه سلام دغه جمله هم معنا جمله د موسی علیه السلام نمره نقله انی عذت بربی وربکم ان ترجمونی وان لم تؤمنوا لی فاعتزلوا آیات دسل انی عذت بربی وربکم بشک ما پنانی والله حاصله کړه پر خپل باندې او پارب ستاسو باندې ان ترجمونی چې تاسو مال را رجم کړئ و ان لم تؤمنوا بی که چېرته تاسو ایمان را نه وړ په ما باندې نو تاسو فاعتزلوني نو تاسو زما نه کناره کړئ نو دا هم صفحه شو
نو هغه کوم سب او سلام چې رسول علیه السلام ذکر کړلی نو دغه سب او سلام موسی علیه السلام هغه هم د خپل قوم نه دغه هم معنا د دغه سب او سلام هغه هم ذکر کړلی د صفه او د سلام مطلب دا صفه د درگذر او سلام او دا خبره موسی هم کړله چې انی عذت بربی و ربکم ان ترجمونی وان لم تؤمنوا لی فاعتزلونی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي چې نبی علیہ السلام فرمایلی و چا چې ولوستو احامیم دخان پشپکی اصبحانو سباب کی د سبا پوری بخنه کئی د دیر پارا او یا زر پرشتی او چاچه ولوشتو پشپر جمعه که او سبایی که نو دا بخل شوی ده او په بل روایت گیری چې اللہ تعالی در پارا جوڑی کور بجنت کی دعوه د صورت تخویف دنیوی ده د پاره د منکرین د قرآن ذکر د عظمت د قرآن او عظمت د الله ذکر شوی ده خلاصه صورت اثبات د توحید ده د رسالت ده وعید ده د منکرین د پاره ذکر د انکار د بعثت ده د پاره د منکرینو ذکر د انکار د بعثت د منکرینو او بعض قصص ذکر شوی احامیم والکتاب المبین الله و زمانه قسم بکتاب کتاب المبین چې واضح ده انا انزلنا او بشک من نازل کړل دا قران په ليله مبارکه پشپا مبارکه کې انا بشک من كنا او منغا منذرین ارون کی الله قران من په کوم شپه مبارکه کې نازل کړل اغه شپه مبارکه شب قدر ده خیر من الف شهر دغه شپه ده لہذا په دې شپه مبارکه کې شب قدر ده په دې کې الله یې من قرآن نازل کړل یا فی لیلة مبارکه په شپه مبارکه کې چې هغه د شعبان په لسمه دام شپه مبارکه ده د شعبان په لسمه شپه دام شپه مبارکه ده په دې کې من قرآن نازل کړل رسول علیہ السلام فرمایلی چې بشک الله تعالی نازلیږي په شپه د نیم د شعبان کې نازلیږي څنګه چې د الله سره مناسب نو بخره کوي د پاره د زیات د عدد د یختو د بنی د بیزو د بنی کلب بیزو ډېرې زیاتې وي د هغه یختو پر کې الله مؤمنانو ته بخنه کوي دا مطلب نو دا لیلة المبارکتن لم بعض علماء چې نسب د شعبان بهرحال راجع دا چې دا شب قدر دی چرته نازل شوی دی د شب قدر نه دا قرآن یا خو نازل شوی دی د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته یا جبرائیل علیه السلام ته ورکړل شوی دی یا ابتدائی د انزال به رسول علیه السلام ته په شب قدر کې شوی ده دا مطلب فیها په دغه شپه کې یفرقو جدا کول شي هر امر حکیم محکم هر امر محکم جدا کول شي امرن امر ده من عندنا د طرف زمنګنا انا كنا بشک منغا مرسلین لګون کی رحمت ده من ربک دربستانا انه بشک الله تعالی هو الله تعالی السمیع اوریدون کړي العلیم علیم ده رب د اسمانونو ده او د ځمکې ده هغه چې ما بین د دوانو کې ان کنتم موقنین که چېرته تاسو یقین کوونکي یئ لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر یو الله ده یحیی ژوند کوي او مړه کوي ربکم رب ستاسو ده رب د پلرونو ستاسو ده الاولین اولنیو بل هم بلکې هغه په شکین په شک یلعبون لوبې کوي هغه ټوکې کوي هغه پرتقب ته انتظار کوا یوم باور باندې تحت السماء چې را بشي اسمان به دخان په لوګي هغه لوګي مبین چې واضح ده
یخشى الناس پټی به دا لوګي خلق هذا دا عذاب دی علیم درناک. دې دخان ته وګورئ، په دخان په لوګي کې ډېر اقوال، یو قول دا دی چې دا لوګی د قیامت د علامونه دی. قیامت چې کله راځي نو د هغه نه مخکې به لوګی راشي، دا به په ځمکه کې څلوېښت ورځې، دا په مابین د ځمک اسمانونه او ځمکه کې دا به دا ډک داسې لوګی د اسمانونو ځمکه به ډک کړي. هر چې مؤمن دی نو دی ته به رسي په مثل د زکام، لکه زکام ورته رسي. او هر چې کافر دی نو دا لوګی به د دې په سپوږمو کې ننوځي، نو د دې دا سا دا به بند کړي او دا به مړ کوي، او دا د اثارو د جهنم نه دی په ورځ د قیامت. یعنې دغه لوګی چې کوم قیامت ته راځي دا هغه مثل ته تاسو وګورئ، نن سبا ورته د انګریزان کرونا وایي، هغه شی دی چې دا په کافر باندې راشي دا بیماري، نو هغه د مخې سوار ته یوسي، مسلمان باندې زکام په شان ته اثر کوي. مسلمان دی هغه ایمان والا سره شی دی، هغه ته دا کرونا مرونه دا کیسې هغه ته هېڅ شی نه دی، دا د هغه باندې داسې اثر کوي لکه زکام. لهذا چې د چا زکام و مری خرابه وه، سینې خرابه و، زکام څه دا شي نه ټل دي، هغه کې ټیسټ وکړو هغه کې دا مرض پکې دی. نو دا د کافر دپاره دغه دخان چې کله راشي د هغه دپاره عذاب دی، د مسلمان دپاره دا په داسې اثر به کوي دغه لوګی لکه چې هغه په دې اثر به کوي لکه څنګه چې په زکام کوي. نو دغه یوه د علامو د قیامت نه ده. بعض علما ذکر کوي چې دا لوګی قریشو ته رسېدل دی، په قریشو باندې ولږه راغلې وه په دعا د نبي علیه السلام، حتی چې سړي به په مابین د اسمان او د ځمکه کې لوګی داسې به و چې هسې به درته لوګی ښکاره کېده. درېیم قول دا دی چې دا په ورځ د فتحې د مکه وه، 10,000 کسان چې روان وو د هغو د خپو نه ګرد او غبار څه ته د مکه یې فتح کوله، دا هغه لوګی دی. اوس تاسو دې ته ګورئ، بعض علما ذکر کوي چې مراد په دې یوم سه چې راشي اسمان په لوګي واضحه سه دا ورځ د قیامت ده، او مراد د دې لوګي نه دا دی چې په ورځ د قیامت کې به شدت او شر به وي، لکه په لوګي کې چې شدت او شر یا په ورځ د قیامت باندې به دا لوګي، په ورځ د قیامت باندې به لوګي وي. ربنا اے رب زمانگا اکشف عنا درک زمانگنا عذاب انا بے شک منگا مؤمنون مؤمنانیو. دا خلق با بیاداو نو دا عذاب دا دنیا شکن یا علامه دا قیامت تا آگی کی انا لهم ذکرہ چرتا بید آغورا پارا نسیات وقد جاء موبتا خسر آغل وغتا رسول مبین واضحا ثم تولوا عنه بیا ګرځېدلي هغو د دې رسول نه ویلو هغو معلم دی مجنون لیونی. انا الله بېشکه من کاشف العذاب لرې کوونکي او د عذاب قلیلا لږ انکم بېشکه تاسو چې کافرانو عائدون را ګرځېدونکي. علامت قیامت ده، علامه د قیامت ده چې کله موږ د عذاب لرې کړو بیا تاسو را ګرځي. یوم باغ باندې نبتشو چې موږ حمله وکړو البشة الکبرى حمله لویه انا بېشکه موږ منتقمون موږ انتقام اخیستونکي وو. ولقد فتنا خامخا په تحقیق سره موږ په فتنه کې مبتلا کړي وو مخکې د هغونه قوم فرعون قوم د فرعون او راغلي موږ امتحان خامخا موږ امتحان اخیستی وو مخکې د قوم د فرعون او راغلي هغو ته رسول کریم عمده معزز ان ادو الیه چې راشئ تاسو ماته عباد الله بندگان د الله. رسول ته دا ویلي موسی السلام بېشکه زه ستاسو لپاره رسول یم امین امانتګر وان لا تعلوا علی تاسو سرکشي مه کوئ ما باندې انی بېشکه زه آتیکم راتلونکی یم تاسو ته په دلیل واضح سره و انی بېشکه چې ما عوزتو بربي ما پناه حاصل کړله پر خپل او پر رب ستاسو ان ترجموني درجم کولو تاسو ما لره وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي کچرته تاسو ایمان په ما باندې رانوړ فاعتزلوني نو تاسو کناره کړ شئ زمانه
فدعا نو را طلب کړی موسی علیه السلام غرفل چې ان هؤلاء بېشکه دا خلک قوم دی مجرمان زبست رسول الله بند کړی